الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو ډیر ملګري دغه سوال کوي چې اختر لمونځ د څه طریقې سره کیږي او اختر لمونځ طریقه څه ده؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو ټول نه اول مقتدیان او امام کله منځ ته ودرېږي نو دوی به منځ نه مخکې دغه نیت کوي چې دوه رکعاته واړه اختر واجب لمونځ کوم سره د ټولو تکبیرونو الله اکبر، او مقتدیان به د امام اقتدا نیت هم کوي. دینه بعد به مقتدیان او امام دواړه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دې ځای پرې لمونځ ویي. هغه نه بعد به امام تکبیر وکړي الله اکبر، امام او مقتدیان به دواړه غیږونو طرف ته لاسونه ویچت کړي او هغه نه بعد به لاسونه بیا په نمه باندې تړي نه بلکې دغه لاسونه به کیړي وساتي او بیا به امام دویم تکبیر دپاره الله اکبر وکړي او مقتدیان امام به دواړه بیا لاسونه غیږونو طرف ته ویچت کړي او لاسونه به بیا دوباره کیړي وساتي. دریم ځل به بیا الله اکبر امام تکبیر دپاره وکړي نو امام او مقتدیان به دواړه لاسونه غیږونو طرف ته ویچت کړي او دینه بعد به بیا لاسونه په نمه باندې وتړي. بیا به امام سوره فتحه او د قرآن پاک څخه آیتونه تلاوت کړي. هغه نه بعد به امام او مقتدیان دواړه رکوع ته او دواړه سجدې ته ادا کړي. هغه نه بعد به دویم رکعت ته امام راویچت شي سره د مقتدیانو او امام به سوره فتحه او قرآن پاک څخه آیتونه هغه تلاوت کړي. هغه نه بعد به امام بیا هغه نمن ته درې تکبیرونه وکړي لکه څنګه یې درې تکبیرونه اول رکعت کې کړي دي. نو دینه بعد به امام بیا رکوع ته لاړ شي او دواړه سجدې به ادا کړي او قید اخره هغه به وکړي. هغه نه بعد به سلام ته وکړي. نو دا به د اختر المنزل طریقه. دینه بعد به امام بیا